بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 47 نمبر درس دی. انشاءالله نن زمونږ نوی سبق شروع شي وضو اودس باره کې. تعریف الوضو، د اودس تعریف. وضو اودس ته وایي. اودس لغتن معنی ده د هر قوم خپله ژبه وي، نو چې خپل مقصد په هغې بیانوي. دلته د لغتن نه مراد عربي ژبه ده. عربي ژبه. مأخوذ معنی ده اخیستلی شوی. اخیستلی شوی. مأخوذ دا چې دی اردو کې وایي لینا، اخذ کول. مونږ پښتو کې وایو اخذ کول، اغستل، یو څیز اغستل. من الوضاعت، من معنی ده نه. وضاعت معنی ده دلته د وضاعت بیا تعریف کړم دی، خو فی الحال دلته د وضاعت معنی ده تازگی، تر و تازگی او یا پاکیزه کېدل، پاکېدل، ښکلی کېدل. وضاعت معنی ده پاکېدل، ښکلی کېدل. پاک کېدل او خوبصورته کېدل. و معنی ده او. هي معنی ده دغه وضاعت، دغه وضاعت معنی ده توس کوي. وهي او د دې وضاعت معنی ده الحسن، ښایسته کېدل، والبهجة تازه کېدل، تر و تازه، والتعلق چمکدار کېدل. وهي او هغه یعنی د دې وضاعت معنی ده الحسن، ښکلی کېدل، ښایسته کېدل. و معنی ده او. بهجه چې دی دا معنی ده تر و تازه، یعنی مطلب دا ده تازه کېدل. و معنی ده او. تعلق معنی ده تعلق معنی ده چمکدار کېدل. دلته دې ځای پورې درته د وضو تعریف وکړو چې د وضو لغوي تعریف څه دی. عربیان وضو څه ته وایي؟ نو الوضوء اودس لغتن په عربی ژبه کې ماخوذ اخیستلی شوی دی من الوضاعت، د وضاعت نه. دا وضو د وضاعت نه اخیستلی شوی. وضو د وضاعت نه اخیستلی شوی دی، اخذ کړی شوی دی، د دې وضاعت نه جوړ شوی دی. وضو د وضاعت نه جوړ شوی. پښتو کې ساده الفاظو کې درته دا ووایم. ٹھیک شو جی؟ نو الوضوء لغتن، وضو په عربی ژبه کې ماخوذ اخیستلی شوی دی، جوړ شوی دی، اخذ کړی شوی دی من الوضاعت، د وضاعت نه. وضاعت معنی ده پاکېدل یا ښایسته کېدل، خوبصورته کېدل. وهي او د دې وضاعت معنی، وهي او دا وضاعت دا الحسن، ښایسته کېدل، والبهجة او تر و تازه کېدل، والتعلق او چمکدار کېدلو ته وایي. وضاعت څه ته وایي؟ ښایسته کېدلو ته، تازه کېدلو ته او چمکدار کېدلو ته وایي. ټیک شو جی؟ دا خو د دې لغوي هغه د انګلیش کې ورته ډکشنري وایي. ډکشنري کې چې څنګه یا په لغت کې چې کومه معنی وي لغت کې، نو هغه لغوي معنی ده د وضو. او شرعي معنی سره اصطلاحي معنی هغه درته اوس وایي. و معنی ده او. شرعا معنی ده اصطلاحي یا شرعي، یعنی چې عام اصطلاح کې خلق وضو څه ته وایي، دقه مطلب دی چې وضو څه لپاره استعمال شوی دی. اسم معنی ده نوم دی، نوم. للفعل د فعل، للفعل د دې لام جاره معنی مې دلته وکړه د، او فعل کار ته وایي، د کار. اسم نوم دی
للفعل د کار الذي کم کار چې کم چې هو هغه یعنی هغه فعل هغه کار استعمالولو ته وایي استعمال ته وایي الماء اوبه فی معنا ده کې اعضا جوړونو ته وایي دا کم اندامونه موږ ورته پښتو کې ورته اندام وایو دا لاس یو اندام دی دا دېخوا عصب بل اندام دی دا دېخوا بل اندام دی غوږ بل اندام دی پوزه بل اندام دی دا زنه بل اندام دی بل غوږ بل اندام دی سر بل اندام دی نو اندامونو ته اعضا وایي اعضا اندام معینتن معنا ده مقرر شوی مشتملتن شامل دی علا معنا ده باندې غسل معنا ده وینزل الوجه مخ ته وایي مخ چهره وجه مخ ته وایي د دې جمع وجوه مخونه واو معنا ده او ید یو لاس ته وایي ید وایي دوو ته یدانیم وایي او یدینیم وایي یدانیم دوو ته وایي یدینیم دوو ته وایي نو دلته یدین دی یدین معنا ده دواړه لاسونه دواړه لاسونه بیا د واو معنا ده او رجل خپې ته وایي او رجلانی او رجلانیم دوه خپو ته وایي رجلینیم دوه خپو ته وایي نه دلته رجلینی دی دواړه خپې ٹھیک شو جی ومسح الرأس واو معنا ده او مسح معنا ده لون لاس راښکل لاس لون که اوبو سره او رایخ که هغې ته مسح وایي که هغه په سر وي یا داسې لاس زخمی دی په دې باندې لون لاس راکاږه دې ته مسح وایي خپه دې زخمی ده دې باندې لون لاس راکاږه نو لوند لاس راښکل رأس سر ته وایي سر ٹھیک شو جی دې ځای پورې د وضو تعریف وکړو د اودس تعریف وکړو الوضوء اودس لغتن په عربۍ ژبه کې ماخوذ اخذ کړی شوی دی جوړ شوی دی من الوضاعت د وضاعت نه وضاعت څه ته وایي پاک کېدل ښایسته کېدل وهیا او دا وضاعت وایي الحسن ښایسته کېدلو ته والبهجتو تازه کېدلو ته والتعلق او چمکدار کېدلو ته ٹھیک شو جی وضو د وضاعت نه جوړ شوی او د وضاعت معنی ده ښایسته کېدل تازه کېدل او چمکدار کېدل دا لغوي معنی وه شرعي یعنی اصطلاحي معنی سره چې عام اصطلاح کې د څه لپاره استعمالیږي په عام عرف کې یا د عوام د څه لپاره وضو استعمالی دا لفظ نو وشرعا او په اصطلاح کې یا په شریعت کې اسم للفعل دا اودس د یو داسې کار نوم دی الذي کم چې هو استعمال الماء د اوبو استعمالول دي فی اعضاء په اعضاو کې په اعضاو باندې الحمدلله معینة مقرر شوي مشتملة چې شامل دي على غسل الوجه د مخ وینځل یعنی مخ وینځلو باندې والیدین او دواړه لاسونه رجلین را لاندې کسره ده والرجلین او دواړه خپې ومسح الرأس او د سر مسح کول مخ وینځل دواړه لاسونه وینځل دواړه خپې وینځل او د سر مسح کول دې ته زموږ پښتانه چارندام وایي ټیک شوه جي نو دغې ته وضو ویلی شي یو وضو دی په واو باندې ضمه ده پیش دی پې یو وضو دی وضو په واو باندې زبر دی وضو خو اودس ته وایي چې په واو پیش شي هغه وضو اودس ته وایي او چې کله په واو باندې زبر وي وضو چې دی دا هغې اوبو ته وایي چې په کومو خلک اودس کوي
چې په کوم اوبو اودس کې هغه اوبو ته وضو وایي. ټیک شوه جي. والوضو او معنا د واو معنا ده او وضو معنا ده وضو به واخلو فی الحال ځکه مخکې تعریف شته. اسم نوم دی، نوم للماء د اوبو، د لام جاره معنا مې واخسته د او د دې ما معنا د اوبه. د اوبو نوم دی د کم اوبو کم چې یتوضأ اودس کیږي، اودس کوي، اودس کیږي. با جاره معنا د سره او هی معنا د هغه، یعنی هغه اوبو سره. وضو څه ته وایي؟ اسم للماء د اوبو نوم دی الذي د کم چې کمې اوبه چې یتوضأ په کومو چې اودس کیږي به په دغه اوبو سره. په کوم اوبو سره چې اودس کیږي د هغې اوبو نوم دی اسم للماء، د هغې اوبو نوم دی وضو. په کوم اوبو باندې چې اودس کیږي هغې اوبو ته په عربۍ کې وضو وایي. وضو یو وضو دی، وضو اودس ته وایي. یو وضو دی، وضو هغه اوبو ته وایي چې په کومو باندې اودس کیږي. واو معنا ده او سمیه نوم دی بذالک د دې لما د دې اوبو د دې اوبو د دې معنا د دې اوبو لما د دې وجې نه د دې وجې نه. یضفي دا ضاد دی، یضفي معنا ده زیاتیږي. علا معنا ده باندې، اعضا معنا ده اندامونه او من معنا ده نه. وضاعت معنا ده پاک کېدل یا ښایسته کېدل. با جاره معنا ده سره، غسل معنا ده وینځل، ها معنا ده دغه اندامونه. دا ها چې دی دا د اعضا ته، د غسل سره چې کوم ها ده دا د اعضا ته راجع ده، یعنی دا اندامونه. بغسلها د اندامونو سره، دا یعنی هغه اندامونه. واو معنا ده او تنظیف معنا ده پاکول، صفا کول. پاک کول یا صفا کول. ها معنا ده هغه. ٹھیک شو جی. والوضوء وضو څه ته وایي؟ اسم للماء د هغې اوبو نوم دی الذي په کومو چې یتوضأ به په کومو سره چې اودس کیږي. وسمیه او نوم دی بذالک د دغې اوبو لما د دې وجې نه یضفي چې زیاتیږي علی الاعضاء په اعضاو باندې من وضاعت پاکېدل او ښایسته کېدل. بغسلها په وینځلو سره و تنظیفها او پاکولو سره. نو ګورئ وضو چې دی دا اودس ته وایي او وضو دا هغه اوبو ته وایي چې په کومو باندې اودس کیږي. نو عربۍ کې دا وضو چې دی دا د وضاعتن نه اخیستلی شوی. وضاعتن معنا ده ښایسته کېدل، تازه کېدل او چمکدار کېدل. بیا په شریعت کې دا وضو چې دی دا اسم للفعل دا د یو داسې نوم دی د یو کار کم چې الذي هو استعمال الماء چې هغه د اوبو استعمالول دي فی اعضاء په اعضاو باندې معینة مقرر شوي اعضا چې کوم مقرر شوي په چارندان کې چې کوم دغه دي. یعنی زمونږ خلک چې دی که نه یو خبر راته وکړم، زمونږ خلک استنجا ته اودس وایي او هغه د اودس ته چارندام وایي. اصل کې چې انسان غټ یا ورکوټ اودس ماتې وکړي د هغې نه پس چې کومه ځان صفایي کوي هغې ته استنجا وایي، هغې ته اودس نه وایي، وضو ورته نه وایي. ټیک شو جي. هغې ته
استنجا وایي او چې کم چاراندام دی که نه چاراندام مونږ ورته چاراندام وایو نو دغې ته اودس وایي وضو ورته وایي اودس دغې ته وایي ښه جي نو دا یو مقرر شوي اعضا دي چې په هغې کې مخ دی دواړه لاسونه دواړه خپې او د سر مسه ده اوس درته وایي وضو څه ته وایي وضو هغې اوبو ته وایي په کومو اوبو باندې چې اودس کېږي او د دې دا نوم ځکه کېښودلی شوی دی ځکه چې دې اوبو سره د اعضاو باندې دا چمک او ښایستهوالی زیاتیږي بغسلها و تنظیفها د دې اوبو په پاکول د دې اندامونو وینځلو او پاکولو د وجې نه د دې اوبو د دې اندامونو د وینځلو د پاکولو د وجو نه په دې اندامونو باندې چمک اور ښایستهوالی پیدا کېږي د دې اوبو استعمالولو سره نو ګورئ دا اوبه چې دي که نه دا اودس نه دی اودس دې دپاره چې کومې اوبه استعمالیږي هغې ته وضو وایي ټیک شو دي او دا اودس دا ډېر لازمي دی ځکه چې احادیثو کې راځي وایي لا تقبل الصلاة مونځ نه قبلیږي د دې اودس نه بغیر د مونځ دپاره اودس ډېر لازمي دی او دا چې کوم انسان په اودس کې وي نو د قیامت په ورځ به چې کوم انسان بار بار په دنیا کې اودس کوي نو او په اودس کې اوسېږي د قیامت په ورځ به د دې انسان دا اندامونه چې دي دا به چمک وخي نو په دنیا کې هم دا اندامونه پاکیږي او په آخرت کې به انشاءالله د دې اندامونو برکت د دې اودس په برکت سره به دا اندامونه چمکدار وي نبی علیه السلام به خپل امت د دې د وجې نه پیژني نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام